جاڑی سود پزار شاگردان جاڑی ایت یہ پیشوات مقتدیان جاڑی دامندنی کاڑی او بٹکڑی جڑا شہیدہ گلدا سبا شہیدہ ہر بموناش اوشت کل من علیہا فان پا دنیا پات بنشی او انسان پا دنیا بہار د جلشتا خزان پا دنیا پڑیر افسوس و بے درد شولی جدا شہیدہ گلدا سبا شہیدہ ہر بموناش او سراج الحق سراج اشعار وایمات ستاپ فراقیم غم خوار وایمات فضل من شاتنن گفتار وایما دغسو کرخطا توایم الوداع شہیدہ گلدا سبا شہیدہ ہر بموناش عبد السلام عارف بلبل مصطفیٰ شہیدہ گلدا سبا شہیدہ ہر بموناش گلدا سبا شہیدہ ہر بموناش. جزاک اللہ. د حضرت مولانا عبدالسلام عارف رحمہ اللہ استاذ محترم شمس الائمہ شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتهم العالیہ قبلنا ورکوم تراشی او خپل گزارشاتم ستاسو وړاندې کی او داوی فرزند ارجمن محمد اویس تا په خپل لاس مبارکو باندې د فخر او د ویاړ او د مشرۍ دا پټکي هم وتړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء وأرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت او كما قال عليه السلام. شول دوستان وجل درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. درید لطول سورة اخلاص ہوئے. ثواب حفظ توبہ خیر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله تاسو چې چا ویلي ثواب یې حفظ صاحب ته ور وبخئ. زما وروڼو ما خو خبرې نه کېږي. حافظ صاحب داسې یو ګل و، حافظ هم و، قاري هم و، عالم هم و، مدرس هم و، د مدرسې محتمم هم و، ناکخوان هم و، متواضع او خاکسار هم و. او څنګه چې د علماو مخکې وفرمایل بس د پړه کې د علماو قدر جذبه او مینه م وه او شهادت الله ورکړو نو د شهادت خو ډېره لویه رتبه ده. د شهید روح به په جنت او حضور پاک فرمایي د الله د عرش لاندې به د دې مأوی جاله د قیام ځای به او چې کوم ځای غواړي په جنت کې چکرې به لګوي. دله خدای د هغه حضور پاک د صفتونو د نعتونو صله په شهادت ورکړه. مرګ مقرر شی دی زما وروڼو، دې کې هېڅ نشته. شهادت صحابه غوښتل
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ نے سوال کو او سبے یا اللہ اللہم